پنځلسمه سپاره 14 رکوع سوره کهف اولنی رکوع. پنځلسمه سپاره 14 رکوع سورة الکهف اولنی رکوع. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي صفتنا الله دا پارا اغذات انزل على عبده الكتاب چه نازل کړو په خپل بنده خاص باندې کتاب ولم يجعل له عوجا اصلا یپد کې کګواله کینه خو قیما عدل والکتاب لينذر بأسا شديدا من لدنه چې تیار ورکه الله لجانب په سخت عذاب سره ويبشر المؤمنين الذين او زیر ورکه ایمان والو او د یعملون الصالحات چې نیک کارونه کوي ان لهم اجرا حسنا بشک دوی د پاره خ ثواب دی ما کثین فیه ابدا همیشه په دې نعمتونو کې اوسي وينذر الذين او ير ورکه خلق د قالو چې اتخذ الله ولدا الله ځان ته بچای اختیار کړو ما لهم به من علم نخد دې خبره دوی ته علم شته ولا لآبائهم او ندی پلارونو ته کبرت کلمتن ډیر لوی خبره ده تخرج من افهم چې دوی له خلون راودي ان تقولون دوی نوای الا کذبا مگر درو فلعلك باخع نفسك على آثارهم اے محبوب داسنه چې ته پسان باندې لوبه او کې د دوی پسې لم يؤمنوا کدی ایمان نه راوړي بهذا الحديث اسفا پدې ایمان نه راوړلو خبره غم خړلو سره ان جعلنا ما على الارض زینه لها بشک مونږ نه دې ګرځولای هغه څه زینت ته پزمکه باندې مگر لپاره دا لنبلوهم چې مونږ دوی امتحان واخلو ايهم احسن عملا چې څوک ښه عملونه کوي و انا لجاعلون ما عليها او بشک څه په دې باندې دي دا به ورځ وګرځيږي سعيدا جرزا ټول یو وچ شوی میدان چې هموار وي ام حسبت یا تا دا ګمان کړو آیا تا ګمان کړو ان اصحاب الكهف والرقیم چې بشک اغا غار غره کې غار وال او زنګل وال کانو من آیاتنا عجبا دوی زمونږ دا لنخنیوه نخدا اذ اول فتیتو الى الكهف سوخ چې دا نوجوانان دی غار تراغ فقالو بیا دوی دعا وکړه ربنا اے رب زمون آتنا تمون ترتا کہ من لدن کا خپل جانب رحمتا رحمت وهيئ لنا من امرنا رشدا او مونږ د پاره زمون پکار کې آسانی سامان راتا کې فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا پس مونږه په دې غار کې د دوی په غوګونو باندې شمار کالونه تیر کړه ثم بعثناهم بیا مونږ راپورت تکړل نه نه چې مونږه وخایو اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا سوق په دې جماعتونو کې د دوی د پاته کې دا صحیح وخت مونږ ته خای